خو د موسی علیہ السلام ته شیطان یو ورځ وویل چې جی ما هیڅ غلطی نه کړی او دا خلق زما نامه بدنامي چې دا د شیطان حرکت ده، ما هیڅ نه کړی. نو موسی علیہ السلام ورته وویل چې یو ورځ تراشه او ټوله ورځ بدل ته ما سره ناست دی، بار به نه وځي، ګورو چې د ښار کې څوک جګړه کوي که نه کوي. ټوله ورځ موسی علیہ السلام سره شیطان تیره کړه، مازیګر شو، اس کیس رانغی چې پلانی ځای کې دماکه وشوه. بله ورځ بیا دماکه وشوه اندر شهر کې وشوه. هلو یو سړی ونیو، یوې ونیو چې وینیوه چا په خونه ومنډلو، هم څه کړو؟ تاسو خدای هلاک که چې هلاک شي، خو چې ومنیو چوکیادګار کې اعلان وکړي او راویې باسئ او د دې قوم په مخ کې ته سر قلم کوي چې ومنې څه پولیس به د هغې انټاروګیشن کوي. ما ته معلوم دي د پولیس انټاروګیشنونه، پولیس د لاسه خو د دې ملک بیړه تباه ده، پولیس به انټاروګیشن کوي. ونیو خو راویې باسئ که نه. نو پردي بچي کباب کړه، پردي ماشومان یې مړه کړه او سړی ونیو، اب انټاروګیشن کوي. پوښتنې به ترې څوک کوي؟ ډډ کا ګوا ډډو. تاسو خیال راغی؟ د قوم بچي حلالیږي او کباب کیږي لګیا دی ټول پاکستان کې. تاسو له شرم نه درځي؟ بے حیاو پکار دا دی په هندوستان کې ریلو جنگېدو، دو گاڑی و جنگېده مخامخ سره، د ریلوے وزیر استعفا ورکړه. هلکه ولې؟ وی زه نااهله یم، زما د ریلوے ټیمینګ ولې خراب و چې دو گاڑی سره خپلو کې و جنگېده، زه نااهله یم، هغه استعفا ورکړه. دلته د قوم بچی تباه کېږي، یو وزیر استعفا ورنکړه، یو وزیر. په امریکا کې وګوره، نائب صدران د سینټ د امریکې د سینټ ممبران مسقال ذرې عمره ملک اخوادي خوشي لوی سینیټر استعفا ورکي چې دا زما د نااهلی وجه وه. په چین کې الکانو تصادم وکړو، لوی وزیر استعفا ورکړه چې دا زما د نااهلی وجه وه. نن د قوم بچی کباب شو، په پاکستان کې یو وزیر استعفا ورنکړه، یو حکمران استعفا ورنکړه. هغه حکومت اعلان کړی دی چې بلدیاتی الیکشن وکړي، نو دا تاسو سال جوړ کړی دی. پیژندلی یې که نه چې دا قوم دی د سپورونه دي، اډوکې وراچوه خپلو کې به په جنگ شي، ته به اخلاص اډوکې در اچولی دی، بس تاسو کې نښتي خر چې مردار شي او سپي پې اختی په ایمان وی نږدې به هغه سپوله ورشي. چېرته دې کلو کې اوسېږئ که نه اوسېږئ؟ پټو کې چې چېرته خر مردار پروتي او سپي پې خبر شي او دا سپي وله راشي، دې خر له به ته نږدې ورشي یا دې سپوله؟ مردار خر یې درته راوغورځولو او تاسو یې پې د سپو غوندې په جنګ کړي یې. اوس نتیجه ګوره چې څه به ترې جوړېږي. عزیزانو، خدای چې څه کوي مونږ سره ښه کوي، مونږ نااهله یو. عملا روی وی البسا مشکین زل فی یار ما
البسا مشکین زلف یار ما چونکہ ما دزدیم و زنجیر ما وی زما د یار زلف خود مشک و د عنبر و پشانی دی لیکن زخو غالب ما د پارا بت زنجیرونا جوړ شي د یار زلفو کې فرق نشتا زما د یار زلف مشک و عنبر دی خو زه غالب نو دغه زلف به زما زنجیرونه یو زما لاس به تړلی او زه به ورته پیش نو مونږ نه اهل یو مونږ کې اهلیت نشته که مونږ اهل وې زمونږ به دا حال نه ته ورشه الیکشن خو په دې نورو ملکونو کې کیږي الیکشن خو په یورپ ممالکو کې کیږي الیکشن خو امریکا کې کیږي دنیا کې الیکشن کیږي هلته دا دي لپنګان لچګانې راغونډ کړي او صاحب روان یو په لاره باندې لاسونه پکې جیتېږه ته که د خرې زویه خو غلی روان اوسه که نه کور دې وران شه د بدلې و بچیه خو غلی زه که نه تاسو خلک یې تاسو هغه قوم نه یې چې خوټ کېدلې وریجې در باندې وخوري او ټرک ته مخ یې چې د واده پسې الا کوئ په سړک تاسو څه جوړ کړي سارے یو لارې تېرېده یو سورني والی پاس لارې ته خېجولو هغه پاس سورنی هغه ګولو او دا سارے پې چیمس کلي وي که نه وي په جنج روانو هغې ورته صاحب سورني ته ګډېده دا خلک لرې ورک شي مال خدای مخ وا بیګاران اسپتال کې چا تپوس کو ماته یاره جی مونږ چې سړی نه کوي جنازه یې کیږي مال چې مونږ کوي نه کیږي چې مونږ نه کوي پرېږده چې دا مونځونه ډېر کوي د دغو نه کوي نه لوی ګن په ملک کې مه واچولی چې دا ډېر مونځونه کوي ګوره سال یې جوړ نو عزیزانو خدای ته ګورئ مونږ خو د خدای په قهر اخته یو څه کوې مذهبي دنیا بالکل په ملک کې تباه شوه پیسو زمونږ ایمان لوټ کو مونږ یې غرق کړو هر شی باندې ګوته کېښوه زمونږ انجام بڅي زمونږ نتیجه بڅي آسمانی افت د آخرت تبعی د دنیا رسوایی دا به زمونږ انجام مونږ به په شرمونو شرمیږو خدای پې پوهیږي چې دا ملک 200 کاله پیرنګي لاندې راغلی و اوس خدای پوهیږي چې د دې نااهله حکمرانانو د لاسبه دا ملک بیا چا لاندې راځي هندو لاندې به راځي کمیونست ملکونو لاندې به راځي سوشلیست ملکونو لاندې به راځي دا ملک به بیا چا لاندې راځي نو عرض داو چې موسی علیہ السلام خیال وکړو چې مازیګر شو یو کیس رانغی دا به اوس څه کېږي نو موسی علیہ السلام ته وایي چې راځه که نه داسې بار چکر و خو چې بار وتي دي موسی علیہ السلام مخکې دی او شیطان ورپسې دی د وایي الوایي په دکان تېرېده چې په دکان تېرېده هغه شیطان د الوا نه ګوته ګنده کړه او په دیوال یې راښکه په هغې مچان کېناست چې مچان کېناستا مچانو له دا چمچورکی راغه مچان یې خوړه د دکاندار یو پیشو ساتلی وه هغې په چمچورکی ورټوپ کو دلته یو سړی راغلی او ځان الوا اغستوله سپی ورسره و هغه سپي په پیشو ورټوپ چې په پیشو یې ورټوپ کو
پیشو زخمی کړه. ا دکاندار پاغا گاک را کېخوي چې ستا د سپي زما پیشو خراب کړه. دواړه په جنگ شو. شیطان وای موسی علیہ السلام ته چې وګوره چې تا سره ولاړې مو دا دوه په جنگ شو نو دې کې زما ګناه شته. موسی علیہ السلام مریان شو. چې اریان شو ما در تارس کړو کنه چې وحی څه ته وای القاء وای ګناه القاء السریع. وحی په لغت کې وی القاء السریع. فورا پیغمبر ته پزړه کې القاء کېدل. فورا موسی علیہ السلام ته وحی رااله چې د شیطان ته وایا چې د دې جګړې بنیاد چای خو کتا د الوی ګوتا نو راخکله په دیوال باندې نو غیله به مچان ولې راتله غیله به چمچورای ولې راتله غیله به پیشو ولې راتله او بیا د گاک سپی به په پیشو ولې ور ټوپ کول. او بنیاد تاریخ نن ستا په پاکستان کې زیاوله ګوتا راخکله ده. تاسو خیال راغی نو پیشو او سپو والای په جنگ کړی دي. ګوتا دا هغه ده. په کدی قوم کې ضمیر وې ایمان وې او غیرت وې پکې نو قوم د قوم به اعلان کړی وې چې زمونږ ملک ته ضرورت نشته د بلدیاتی انتخابات. هیڅ ضرورت نشته. مونږ که الیکشن په ملک کې کول غواړو یا خو اسلامي انقلاب غواړو چې یو 2-3 کروڑه حلال کی چې دا باقی د سړی زامن شي او یا د قومي اسمبلی الیکشنو کا چې د ملک نظام بدل شي. او قسم په خدای دی چې اوس زه د قومي الیکشن د الیکشن په حق کې نه د صوبایي اسمبلی د الیکشن په حق کې نه د بے ضمیره قوم اوه په ایمان خدای خبر پويږي په خبره کنه پويږي. دانن چې د قوم نا اهل راوړاندې کړی دی او بلدیات ته ودرولې دي دا قوم به سبا د روټه او چایو د پاره نا اهل قومي سملې ته نه راوړاندې کوي به کنه به کوي. او تاسو دا مورمړی پلارمړی به ورسره یې کنه مونږ به ورته دعا کوو ختم وکړو چې روټه را باندې وخوري و چې دعا وکړي چې خدای پاکي کامیاب کړي. دا نه چې دا خر دی په سملې کې خبرم کولې شي کله شي. هغه ورځ مې یو منبر ته مال په ایمان یې وایا تا دې هغه دیر سپاره قرآن وای چې هغه د خدای کلام دی چې تکله نه دی قومي سملې ته ترې چې تستا یو تقریر کړی دی وای چې نه خلا چې ضرورت نه ده پېښ شوی کنه نو زمونږ عزیزو وی ضرورت نه ده پېښ شوی. ما چې د میز ډبولو ضرورت خو پېښ شوی دی خو چې چا څه ویلي دي تا ورته میز ډبولی چا څه ویلي دي تا ورته میز ډبولی. دي صاحب 30-40 لاکھ روپے ولګاوه ملکان په 1000 روپے خرڅیږي ته منبر شو. ٹھیک شي دلته د کمنبري صاحب اجره کې شنه تورې برابر کا او یو 100 ډنج کوپیان را پیدا کا بس هاړ هوړ ها کو خلق به چل کدا خو جوړ چل دے بس. خزم پیدا کیږي سړیم پیدا کیږي بازار لګېدلې ده صاحب هر شی پکې ملایي. په دې رامداس کې عمر یو سړیو گاڑی کې به چرخای غوندې ګرځوله قسمت پوره به راځتا هغه به لاري او سیس په یو پیسې چاکورو مال په یو پیسې. نو مونږ ماشومانو مونږ به چالکه چاکور مال په پیسې ملایږي نو مور نه بم پیسې راوړه او قسمت پوره کې او چې وروابم چول هغه کې به چاکورو مال راونه وته چرته خواګه ګولای به پکې راوته. استاد ملک دی تاسو خیال راکړئ. نو عرض میں داؤ جی چې وحی فطری نه سبق زدکا چې د پیریانو
د سلیمان تخت په هوا روان دی او د میګو بادشاہ حکم کوي چې نه نوځئ سوړو ته. د سلیمان تخت روان دی چې چرته پیمال نشي کېدی تخت. میګو بادشاہ راوغوښته ویل زه ظالم یم چې تا خپل قوم ته حکم وکړو چې سوړو ته نه نوځئ. اوس د بادشاہ دماغ ته ګوره. الله بادشاہی دماغ دیتا ہوئی. زمونږ د صدر صاحب بادشاہی دماغ نه و چې د هندوانو ملک ته تللی و نو د هغې رواج دا دی چې څوک د هندو ملک ته لاړ شي نو هلته د هغې دا مندر تلی به ټنګوي او عقیده دا چې دا تلی چا وټنګوله څه مراد چې هغه حاصلېږي. نو ما وی چې د ده مراد خو یقیني حاصل شوی دی. چا تلی ټنګولې د دلته ورته څه وجه نه جوړېږي چې دی ورک شي. نو هغه د هندو په ټلی د ده دا مراد خو پوره شوی دی. هر ځای ته چې لاړ شي اوس شاهي دماغ ګوره. سلیمان هم بادشاہ دی. بلقیس ته خط لیکي چې انه من سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین. او بلقیس دا خط سلیمان د طرف نه دی. شروع کوم په نامه د خدای چې بخون کې او مهربان دی. اللہ تعالی علی واتونی مسلمین. زور ازمائی بما سره نه کې خداوت در کوم چې تراشو مسلمانش. بلقیس بادشاہ وا. 12 لاندې جنگی جرنیلان او هر یو جرنیل لاندې 1 لک جنگی فوج او سلیمان ورته دا خط. نن تاو کته چې چرته اسلامی بادشاہ بل بادشاہ ته خط لیکلی چې انه فلان بسم الله الرحمن الرحیم او تراشو مسلمان شو. اندرا گاندھی ته بدلتا ده. زمونږ د پاکستان صدرانو مدرانو ورته مای وي مای چې دا زمونږ مور ده. نو ما وې د صدر ایوب په وخت کې مال دې مای ته خو دې وای چې مسلمان هم شکنه بیختی وزه. دا چرته د پاکستان راجیو گاندھی اور جنیجو کے درمیان ملاقات کا امکان ہے. میں د باڼه څومره اوږده دی تا او راجیو ګاندھی که ته ورسره خبرې وکړې نو ته څه کولی شې. داسې وړې سپږې خوړلی دی چې ستا په ګد کې راځي. امکان ہے. بیگا میں یو وزیر پرون اخبار کې کتو نو د امریکې سینټ سره خبرې کوي نو دی ورته داسې نه نامرګرو ته مې وښود مالته دته اوس وګوره نو دی به اوس د امریکې د سینټ سره څه خبرې کوي. اوس کوجا د امریکې سینټ او کوجا دا دی به څه خبره ناست ورته څه کوي. دا مونږ کړي ایو ښځه وه د یو لورې عشه نامه وه او د یوې ګله نامه وه. چا ورته ویل خورې عشخه ده که ګله؟ وی نه عشخه ده نه ګله او دی وخوري یو تر بله. دا مونږ کړي. مونږ کې سر نشته. اوس د میګو بادشاہ ته ګوره او داغه سر ته ګوره او داغه عقل ته. سلیمان علیہ السلام ته وی چې نه ما دا نه دی ویلي چې د سلیمان تخت تیریږي او تاسو چرته پایمال نشئ. نه جی ما دا ویلي دي چې میګو سړو ته نه نوځئ
د سلیمان علیہ السلام تخت تیریږي، اسنه چې تاسو د دې تخت په تماشا شئ او د خدای د ذکر نه غافل نشئ چرته. د میګو بادشاہ ورته سلیمان علیہ السلام حیران کړ چې میګی ته ګوره او د عقل خبره ته. نو عزیزانو عرض میں داو چې مونږ قرآن نه لري، قرآن زمونږ په دماغو کې فطری وحی کړی دا چې ارشي ته د خپل دماغ متوجه کې هغه کار به ته کولی شي. نن ستا د بار یورپ ممالک، چین او روس او امریکا او برطانیہ ایٹمی ایجادات کئی، سپوږمۍ ته راکټې الوزئ، مریخ ته راکټ الوزئ، او جازونه جوړئ، ایټم بمونه جوړئ، هایډروجن بمونه جوړئ. دا د چا دماغو جوړ کړي دي او کنه اسمان نه را پریوتی دي؟ تاسو وایئ چا جوړ کړي؟ د چا دماغو جوړ کړي؟ د امریکې او زمونږ په دې بدن کې څه فرق شته؟ سترګو کې، غوږونو کې، لاسونو کې، خپو کې، سر کې څه فرق شته؟ څنګه انسان چې هغه دی هغه سي زه یم، هغه ولې داسې دی او زه ولې داسې نه یم؟ دې ته سوچ وکړئ. نن ستا د کالجونو د یونیورسټو دنیا وګوره په څه قهر گرفتاره ده. سال یې جوړ کړی دی. دا سبق وای نه استاد خی او نه الک زده کوي. کسه دننه پیریډ ولګي او بار راشي، جلوس ته او جلسه ده او پتراو ده او کانی دی او لوټي دی او ها ده او کو ده ام تیر شي. اب څه زده کوي؟ بیگایو طالب راغله دلته بیج لګیدل جی ټی آی، نو مال دا څه دی لکه جی ټی آی پیدا جمعیت الطلباء ورته مې نصیحت وکړ، مال بچیا واورا کده طالبګیره په زمانہ کې د دماغ بل طرف ته متوجه کړو، نو د کلو اخون بدر نه جوړ شي، مړی بلمبه او خیراتونو پسې بګرځي، د عزت ژوند بدر ته نه نصیب کیږي. د سر ته دی وګوره. نن زمونږ طالبان په دې ارمان مړ شو چې دا ګیره به کله کله او د انګریزي سر به کله جوړو. استری کړي جامع صاحب زمونږ جماعت کې طالبان دي، هر ورځ زمونږ کور نه استری غواړي. لکه څه کې خانه دي خراب شي جامع استری. نو بل ورځ مې ورته مال طالبه خاورې به مولا شي، په کتاب پروت یادوي شین کی خالونه. ته خدای تباکا چې ته د طالبګیرای زمانہ کې استری کړي جامع چې ستا غمور نشي مولا کېږي، او د طالبګیرای زمانہ کې چې دته سره خوروا پسې ګرځي او غوړې خوروا پسې ګرځي، ستا غپلار به مولا نشي. غوړې سنې او استری کړي جامع او غوړ زیاړه او روان به یو صاحبه دغه به هم پزان کړي هغه اوس دا ګند راوته دی پرشناری کی داسې پزان ته به مولا شي. نو عزیزانو عرض میں داو چې د عرش جنازه وته دا د عرش
د منځګزار او د دیندارو د ایمان نه خبر شي د اسلام نه به مړه تور شي، د اسلام نه به مړه تور شي. دا مونږ منځګزار نیکان تر هغې پورې یو چې تر څوم چا سره په پټي جګړه نه ده راغلې، یا تر څوم چا سره په کور جګړه نه ده راغلې، یا تر څوم چا سره په وله جګړه نه ده راغلې، یا تر څوم چا سره په کوڅه جګړه نه ده، تر هغې پورې مونږ